سلامونه دوستانو، امید لرم ټول به روغ جوړ وئ. دا وخت زه د خرلڅو کوم روډ دی هغه باندې موجود یم. تیر شو یوې میاشتې نه چې کوم پاکستان او افغانستان ترمنځ کې کوم کشیدګي روانه وه، هغه نه بعد دلته کوم بډرې دي چې هغه کې د تورهم بډر دی، د خرلڅو بډر دی، هغه سره سره غلام خان او نوره د چمن کومې بډرې دي هغه تر اوسه پورې بند دي. خو دغو بډرو بندیز د امله په خرلڅو کوم روډ دی دې باندې تقریبا 100 نه پورته ګاډي چې کوم دي هغه ولاړ دي. تقریبا 200 نه پورته ډرایوران او کلنډران دا هم دلته پنځه شوي دي. دوی څه ستونزې لري او څه مشکلات لري، دلته اوس دوی ما سره موجود دي. راځئ دوی سره خبرې کوو. ملګريه درته وایه څه یوه میاشت په راشوله، یخني دی، سرا کې پرته یو، مشکلات خو به لروئ که؟ مشکلات خو بالکل ډېر مشکلات دي. یو خو ګاډي ټایرونه خراب شو، مالونه خرابېږي، بارانه موسم دی، ترپلونه هم خراب شو، ګرمۍ خراب کړه. بل د روټۍ د چی تکلیف دی، دلته نه هوټلونه شته، کورې والا مې سره په تکلیف دي، هر وخت کله روټۍ راباسي کله چای راباسي، دا مې سره ډېر په تکلیف دي، مې خپل هم ډېر په تکلیف وي. تقریبا یو خو یخني د بل پیسې خلاصه شوې، د کورې سره رابطه نشته، ټلیفوني نه چار نه کي، ډېر مشکلات سره میږي. ګاډي هم خراب شو، میږ هم ډېر سخت په تکلیف وي. میږ نه خپله پاسپورټي نه مې ایښي دي په ګیټ کې، پاسپورټي نه او ویزې یې مر نه ایښي دي. میږ نه پنجاب سایډ ته تلای شي او نه دست ته تلای شي، ګیټي نه مکمل باندې، او که چېرته میږ ته پاسپورټي نه روکړه بیا هم لیاره باندې دي. میږ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یي. مشکلات خو دلته انتهایی زیات دي، خو دلته ما سره یو بل ملګری هم موجود دی. دینه بیا تپوس وکړو. ملګریه رابطو کې ورسره خوراک څښاک دغه ځای کې د شپې کولو کې خو به نورې هم ډېر زیاتې مسالې وي. څه موږ ته ډېر زیات مشکلات دي په دې ځای کې. په دې روډ ولاړ یو، روټۍ د پړه چنار نه راوړو، دلته ډېرې زیاتې ستونزې دي. پردي مالونه هم بار کړي دي، په وچ سړک باندې ولاړو. د دې کور کلي خلک موږ سره ډېر په تکلیف دي. په دې روډ باندې دا وګوره، انسان خو رقم مشکلات لري. 100 شیونه ضرورت دي، 100 کارونه. مالونه خراب شو، ګاډي خراب دي، ټیرونه خراب شو، خرچې راڅخه خلاصې شوې. بس دلته د مجبورې نه ولاړ یو. الله دې د دواړو طرفونو مشرانو له دا هدایت وکړي چې موږ ته لارې کولاو کړي او د دې خلکو مشکلات رفع کړي. حاجي صاحب د ګاډو کې مو څه دي وایه، مالونه د خرابېږي که نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وایي موږ دا مولونه چې کوم ویلوړ دي دا هغه خو ډېر قیمتي مولونه دي. موږ ته چې د لارې خلاصې نشي، خو دا خو ډېر مشکل پېښ شو خلکو ته. او موږ ډېر ورونو ته ټیرونه مو خراب شو، موټر مو خراب شو، نو دا خو وریځونه لري، دا خو توونونه لري. موږ یې ډېر ژوبل کړو، ضعیف یې کړو. نوره دا مشران چې موږ سره همکاري ونه کړي، دو طرفه لارې خلاصې نشي، دا خو نو موږ ته موږ یې ډېر ژوبل کړو، ډېر اتکا کړو. نو موږ اوس دا سره کړو، ورونې کور ته پورته ګرځو. نو دا خو یوه میاشته تېره شوه. نور چې موږ سره همکاري ونه شي، موږ ډېر ژوبل ژور شو، ډېر تکا شو، پیسې راڅخه خلاصې شوې او مصرفونه کېږي. نو قیمتي ده. دلته اوس یو کرټ یو سیر بانجان اته 450 ته ختلي دي. نو دا قیمتي دا خو موږ ډېر ورونې ډېر ضعیف کړو. د خال په موږ نور نه رسي. دا کله خرلڅوال چې موږ ته راوړي دا مړې راوړي، د خرڅي کی دغه موږ سره ډېرې ښې ګاډۍ وکړي. نور خو دا په تنګېږي دا غریبان. موږ سره د همکاري وشي چې موږ ته لارې خلاصې شي، خدای دې وکړي لارې خلاصې شي. نور موږ دغه نه غوټ مشکل نور نشته. دا ډېر غوټ مشکل دی چې موږ ته لارې خلاصې شي، نور موټران دې جوړ شي، خدای دې وکړي دوی جوړه وشي. ملګرو لارې باندې دوی ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي. دلته ساړه دی، یخني دی، بازار ور یاد دی، او دا بازار ته تلای نه شي، دا یوه غټه مسله ده. نه پرېږدي یا نه احتکار چې نه وي نه پرېږدي. صحیح. ملګریه تاسې دې وخت د خرلڅو، شینګاک او نستکوټ په ایریا کې پرته یو، آیا چېرته درته مخصوصه شوي دی چې دغه ځي خلکو څه درته باد رټ یا بل څه داسې څه درته ویلي دي؟ نه د خلکو نه موږ کم مشکل نه لرو، ډېر زبردست خلک دي. موږ سره ډېره ښه رویه کړې ده. زموږ تپوس کوي، ان د موټرو والا که ځي راځي، که د دې کلي والا دي، موږ سره ښې خبرې ښه رویه کوي. موږ سره کوم بد دغه نه دی کړی او ښه خلک دي. موږ له ډاډ راکوي چې دا د ډاډمن ځای دی، ښه ځای دی. موږ ترې ډېر خوشحاله یو. خو مشکل دا دی چې نوره یخني شوله، د یخنۍ نه هم ساعت نه تېرېږي. دلته سیټونه دي یو نفر. بړستنې څه در سره شته دي؟ یاره موږ سره اوس داسې دغه اسباب نشته دی که نه. موږ خو اوړي کې راغلي، داسې چې ګرمي و، هغه موسم اوس موسم چینج شو، بدل شو، یخني شوله.
نو همغه د اوړي اسباب را سره دی، هغې کې خو بیا ساعت نه تېرېږي، دې کې باد و باران راځي، شل خبرې پکې راځي. نو د حکومتونو نه زموږ دا هیله ده چې دا لار خلاصه کړي. موږ ته ډېر مشکل دی چې موږ خپل وطن ته واوړو، پاکستاني دې خوا را واوړي او نور هغوی د خپلې مسالې حل کړي. د حکومتونو مسالې دي هغه حل کېږي انشاءالله، څه خبره نشته دی. خو لکه موږ په عذاب یو په دې سړک باندې، یو خو یخني ده او نور ساعت نه تېرېږي، یخاو شو. تیر شو یوې میاشتې نه په ترحم، په خرلڅو، په غلام خان، په چمن او په پشین داسې ټولو بډر باندې په سوونو ګاډي ولاړ دي او په سوونو ډرایوران دا غریبان پنساو شوي دي. د دوی هیڅ قسم ته ګناه نشته، د دوی هیڅ قسم ته جرم نشته. خو تیر شو یوې میاشتې نه دوی په روډو باندې څملي، خوراک څښاک مختلف قسم ته مسالې لري. بیا هم دوی ته اوسه پورې بډرې ارزي توګه باندې نشوي کلا. دوی دا وینا کوي چې بډرې د زر نظر کلاو شي، چې د موږ کومې مسالې دي د زر نظر حل شي.